ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دركو ربط میں درتویل و خلاصہ او موضوع دغزی پورنی وعلم آدم الاسماء وإذ قال ربك یاد کا وقت زمان پیغمبرہ چویلو ربستا للملائکت ملائکتا انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک ذکر دون کے پزمکہ کے یو خلیفہ تا دا وحدت تفار رہا قالوا ملائکو فرمائے اتجعل فیہا ایتکر زین پا دیزمکہ کے من غصوت یفسد فیہا چه فساد کے پا دیزمکہ کے ویسفک الدماء او تو یوی پا ناحق سروینے ونحن حال داری چه منگا نسبح تنزیح ستا بیانو دا نقائصنا ستا ذات سر چکم شیون مناسب ندی اغدر نلرکو بحمدک پدا سے حال سر چزمون دا تسبیح ستا دا حمد سر مقرون علا حمد دیتا ہوئی چستا کم صفات مناسب دی اغدر تصابتو ونقدس لکا او نسبت دا پاکی تو تالرا او تعظیم کا استا قال اللہ فرمائے انی بے شک زچیم اعلم پوئیگم ما پاغمانی لا تعلمون چتا سن پوئیگم ما تبور یو نقطہ ذن کی اس آتے خواہ دا اللہ تعالیٰ پذات کی چی صیغت اسم تفضیل کم دے کے مستعملش معنی تفضیلی مراد نہیں خواہ آلتا معنی دا نفس تیری ولی یا یو نقصان پیش ہوئی اگا دادا چی گورا لکا دیدے چی دا ملیکی اللہ تعالیٰ سرا پا نفس علم کی شریک دی دا اللہ تعالیٰ علم او دا ملیکو علم یو شان دے خدا اللہ تے لگ دیر دے دیا نا حسین دا مانا تبدیلی کسی پروگرام اشتراکی ومعنى دا نفس فعل نحو مدين لك اشتراك بسكي ومعنى دا نفس فعل کی خو زیادت على الغير پکی پروتی معنى دا دا چه علم دا باری تعالی او علم دا ملائکو یو دے خدا اللہ تعالی پی زیاد دے دا حسین دا اسم تفضیل سیغا چه دا اللہ پذات کی مستعمل شی التا مانا نفس فیری خان مانا تفضیلی مراد نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی منوے چا اللہ دیر ہوئے دا مانا تفضیلی دا اکبر کو مانا دا کبیرون سا اللہ دے اس کا اکبر ہوئے دا مانا شوا چا مخلوقاتو کم لویشتا او اللہ ملوے دے نپدے میوانی کی دوار سر شریک دی خو زیادت تے پا مانا دا لیوانی کی دا اللہ مزار کی دا حسین دا دا کب دیکھی زیرہ تو معلوم دے چا اللہ اکبر کی مانا تبدیلی مراد دا نفس فیل کبیر کی مراد کم دیکھی علم سیغہ کی کنا علم سیغہ شراواری دا پکشتا کنا خان یہ فنونی کے لئے برکت نو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کا اور جوڑے کا نبیان ملائکو کو اعتراض کرو کرا دا اعتراض دا دفع دا پارا مناظرہ جوڑا شوا دا آدم علیہ السلام فوقیت خیف علم پرون میں دا طویل وعلم آدم الاسماء اخود اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام تا الاسماء نمون دا طولو مسمیاتو دا پاسنی شیان و دزمکی شیان کلها طول ثم عرضهم بے ورولان دیکھلو اگر
طول شیان علی الملائکتی ملائکتا فقال اللہ فرمیل انبئونی خبرنا کئی ماتا باسماء هؤلاء پنمونو ددی مسمیاتو ان کنتم صادقین کئیتا ترختنی پدغ وینا کی قالوا ملائکو فرمائل سبحانکا سبحانہ مصدر مفعول مطلق ہے ہاں فعل بوترو باسا نسبح سبحانکا یا اللہ من پاکی بیانو تعالی را پاکی بیانو نسرا لا علم لنا پاکی بیانو تعالی را پاکی بیانو نسرا لطول عیوبنا او لطول اعتراضات لا علم لنا نشتا اس علم زمون دا پارا الا ما علمتنا منگر اغا شیخ خودل دیتا منتا انکا بیشکت شی انت تو العلیمو دیر خبردار الحکیمو خاون دا حکمت قال اللہ فرمائل یا آدم اے آدم علیہ السلام اب دے ان خبر ورکبیتا بیاسمائی پنمون ددی مسمیاتو فلما انباهم ہر کلچ خبر ورکو آدم علیہ السلام بیتا بیاسمائی پنمون ددی سیانو قال اللہ فرمائل علم قل لکم اے نوی لما تاستا انی بیشک زشیم اعلم کوئیگم غیب السماوات والارض پپٹو شیانو داسمانو دزمکو وعالم کوئیگم ما پاگے تبدون چتاسی ظاہروی پجبا وما کنتم چوئی تاسو تکتمون پٹاوبم پزنو کے بس مولی سے دادم علیہ السلام فوقیت کارش پا ملائکو پا علم سا نوست عالم قدر پکاری کنا نوست ملائکو توائی چا اس پا دی آدم علیہ السلام قدر کوئی او قدری پا سجدی نوائز یاد کہا قلنا چی منگوی للملائکتی ملائکو تا اسجدو لی آدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا دا تحیی تا سمادری خبری کرے یا دا سجدہ چوا دا مراد دین انحنا مخی امتونو کی روا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دا انحنا پزے سلام را گئے نو سلام چرا گئے انحنا منصوب دوے مدان دا چدا مولی سے آدم علیہ السلام دا قبلہ وہا سجدہ اصل کی اللہ تا درین اغدا وجدا سجدہ وہا و دا تحیی و دا عبادت نوا اغا سجدہ چی غیر اللہ تا نارواز کرتا چی اللہ مدی کرے دا خود اللہ حکم کرے لہذا آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدہ پرٹولو الا ابلیس مگر شیطان سجدہ نکڑا ابلیس نکڑا ابا من اکڑا سجدینا واستکبرا او روی اکڑا وکان من الكافرین او دے پخوانا دا اللہ تعالیٰ پا علم کے دا کافرانونا اے ملائکو تا اس معلوماتو شا خدا اللہ پا علم کے دے مخکرے کافر نو دا کاروش دا آدم علیہ السلام مولی سے عظمت مش دا ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ عظمت کرے اور خلقو تے فرمائے دی چیز ہمارا پیغمبر خدا وکر دا آدم علیہ السلام دیر عجیب عظمت مولانا عبدالحق سے کوئی وید رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چکم عظمت اللہ تعالی کم قدر کرے دے و خلق تے حکم کرے
هغه د آدم علیه السلام د عظمت نه په څو چنده زیات. څنګه؟ کم قدر چې د آدم علیه السلام و په دې کې جمله فعلیه استعمال اسجدوا لآدم. دویم په دې تعظیم کې الله شریک نه و، الله ورته سجده نه کړې. دریم عام مومنانو ته حکم نه و، صرف ملائک. څلورم تر یو وخت پورې همیشه نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نمبر 94 ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. صلاة مراد اعتناء بالشان قدر و عظمت تو ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ استعمال اللہ پخپل پکی شریک دے، یواز ملائک ندی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. مومنان ملائک اللہ جل جلالہ نو دا قدر بیا د ټول نه اعلی ها. نو مولوی صاحب د آدم علیه السلام قدر وشو، اوس قدردان سړي د پاره زم قدردان پکار دی کنه. اوس یې الله تعالی جنت ته داخلای. دې مسله کې مولوی صاحب اختلاف دی چې دا کم جنت. معتزله وایي، معتزله او صوابی دا معتزله وایي وی آدم علیہ السلام الله جنت ته نه داخل کړ. ودا د طائف او د مکی مکرمه په منځ کې یو باغ وی هغه باغ کې داخل کړ. او سیدو خان او دغه جنت ته چې کوم ته مؤمنان شي او هغه دلایل چې وایي چې هغه جنت ته څوک داخل شي بیا خو نه روزي. یو هغه جنت خو پسته حساب او د کتاب نه دی. دوا هغه جنت خو د پولیسرات نه باپ وایي. درې دا ټول خبرې د قیامت نه پس خان د قیامت نه مخکې نه. دویم جنت ته داخلېدل دوه قسمه دي کنه، یو للخلود دویم للابتلاء. هغه قیامت د فیصلې نه پس چې جنتیان جنت ته ځي هغه للخلود دي کنه. او آدم علیہ السلام چې جنت ته تلو للابتلاء نو ادغه جنت ته جنت عدن ورته. وقلنا له یا آدم، نو آدم علیہ السلام جنت ته لاړ. ولی سے انسان مدنی طبع ہے. څه شی دی؟ انسان ځان نه خوشاله که څومره ښایسته ځای او خوندور ځای خو چې ځان نه دې پکې پرېښو که نه نو مزه نه ورکوي. نو آدم علیه السلام چې جنت ته لاړو نو ډېر خوشحاله پکې ځکه نه چې ملګری نه څومره خوراک به وکړي څومره به وګرځي. نو د جنت د یو ونې لاندې مولوي صاحب ویده شي. اللہ تعالی د چپی پختای نه بیبي پیدا حوا رضی الله تعالی. دلته برته یو نقطه وایي، واده چې کینو کور باول جوړه ها دا څنګه چې خزاو کې درته وایي چې کور زتا یو ځل واده کې بیا به کور سره ګور او ډولې نو ولاره کې کېنه وي چې دلته کېنه چې دا کوټه جوړه دا صحیح نه ده. اول بکور جوڑے بیا با مولوی سیم د واده غم کې. اللہ تعالی آدم علیہ السلام تعالی جنت برابر کو بے داخل کو نو اس وقت د واده انتظام کړي. زین کی مخبره کې نو د چپی پختای نه حوا بی پیدا شو دی نو په وی خیواله نه پیدا.
دا واده سبب د غفلت دی که امام غزالی رحمه الله فرمایي واده کې درې نقصانات دي فواید پکې پنځه دي او نقصانات پکې درې یو د ټولو نه غټ نقصان واده سبب د مداخل سوء دی واده د نه کړی نو حرام هم نه خوري یو خېټه ده که ګزاره شي او چې واده دې وکړو د بچیو غم به کوې د نوسیو غم به کوې د کړوسیو غم به کوې د پردیو غم به کوې د اپریدیو غم به کوې د کودیو غم به کوې نو ګران شو که نه شو اوس د خلکو حیرسونه دومره ډېر دي چې د ټول نسب غم کوي وهلکه ځان سره کار سره ابه ځان نه ګټي که نه نو واده سبب د مداخل سوء دی بیا د حرام او د حلالو په منځ کې فرق نه کوي دویم نقصان دا دی چې التقصیر فی حق قیامهن با خپله کبابونه خوري او کور ته ګلپیان راوړي چې دا زبردست شی دی نو ګلپیان او الوګان دا خو ګیس پیدا کوي چې ګیس پیدا کو دماغ خرابي نو جنگ به سره کوي زما خپله دا الوګان او دا ګلپیان ښه نه شي ادریس علیہ السلام طالبانو ته سبق وی تاریخ خورشید جهان لیکلی نو لوبیا او دال او ګلپیان الوګان دې په ټول بد کړي بل دا وو ودا ګیس پیدا کوي دا محافظه خراب حیات الحیوان په دې اخره کې یو بل کتاب عجائب المخلوقات فی غرائب الموجودات علامه تیرنی لیکل باغی کی لیکلی دی الاکثار من الباقیلا تنقص العقل ډیر لوبیا او دالونه چې سوکوري کنه عقل وسره کمزورې کی دال او دغه کې یو فائدہ شته آیا دې پکې حدیث دی وسپاره اډو کې مضبوطای خبره کفاره نه دیم خلاصه دی فوجان ته نه فوجان ته قطعات ته دال ورکړي ولی دا جنگ د روح سړی کار دی دا وی خو د جنگونو سره کاری کوي نو مولوی صاحب دویم نقصان دا کوم شی چې باندې وکړي په کار دا چې پورتم دا غینا لکه حصہ راوړي دریم نقصان دا دی سبب د غفلت دی کنه زوی به غې کې ګرځي را ګرځي جمع بدر نه کوي وده به جمع بدر نه کوي اکثر خلک چې ودونو کې ښځې نه خوځېږي نه د جومات ته ځي لمونځ کوي عمر فاروق سے بچی ته واده کړی ښه شراب هغې ښځې سره به ناست شراب هغې ښځې سره به ناست ورته ویې بچیه دا ښځه طلاق کړه ویلې پلاره ډېره راته ګرانه ویلې بس ځکه طلاق هم کړه او خو تابعدار خلک ښځې طلاق بله ښځه یې ورته وکړه توره بدرنګه بیا به کور کې نه و ویلې بچیه اوس کور کې نه کښېنې یاره ویلې نه مې ده خوښه ویلې اوس سړی شو چې خلک ودونه وکړي که نه پوهېږې دیم دنداسه منی دی دنداسه غاښونه او شونډې سرې کوي سړي دپاره مسواک دی ښځې دپاره دنداسه ده دا صوفي صاحب هم ورسره دنداسه مني راوړه دنداسه او بیا نکریزې مګي لاسونو کې دلته او ګوتمي یې چې ګوتمي خو سړي دپاره بند دي بیا چې لږ وخت تېر شي بیا په لاسونو خبرې شروع چا سره چې کښېنې خو د هغه رنګ در باندې راځي که نه داسې لږ وخت چې تېر شي بیا دا ګیره م ورو کموي چې د ښځې مې ګیره نشته چې زما م نه وي صحیح دا چې ډېر کښېنې دا مصیبت دی ښه پوهېږې نو دا سبب د غفلت دی مونږ او تاسو پوهیږئ دا د آدم علیه السلام نه الله تعالی پیدا کړو خو آدم علیه السلام ویده خوب خو غفلت دی که نه د چپې پختۍ نه پیدا کړه او د ټولو نه هغه لوړې پختۍ نه
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ټولو کې کګه پختۍ چې دا هغه دا چپه پختۍ د ټولو نه دا پورته نه وي نو ښځې سره به ګزاره کوي که ته راځي او دا پختۍ نیغې خو ماته د ښځې ماتول طلاق به ورکړي او که همداسې پرېږدي نو کږه ده نو ګزاره به ورسره کوي چې ډېر کوږوالی هم پاتې نه شي او ډېره نیغ هم نه شي ځکه چې بیا خو د ژوند نه تېر محدثینو بابونه لګولي باب حسن المعاشرة مع الاهل بخاری شریف کې به وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سړی ته وصیت کړی خیرکم لاهله په تاسو کې ډېر بهترین هغه څوک دی چې د خپل کور دپاره بهترین هر وخت به زمری د بریتونو نه نیسي ګزاره به کوي نو حوا بیبي پیدا شوه آدم علیہ السلام سترګې راوغړولې بیبي ورته ناسته وه ورته وی څه دې نوم دی وی حوا هغه ملایکو چې هغه اعتراض کړی که نه اتجعل فیها ما یفسد فیها بس هغوی یو بل ته ووایي چې راځئ آدم علیہ السلام نه امتحان وړ هغه مناظره به موږ نه ګټلې وکړه اوس ګورو چې همغه شیونه ورته یاد دي که نور علم هم ورسره ملایکې راغلې آدم علیه السلام ته وفرمایل وی دا بیبي چې د سره ناسته ده که نه وی د دې څه نوم دی وی حوا وی وجه د تسمیې ووایه دې ته حوا ولې آدم علیه السلام ورته وفرمایل لانها خلقت من الحی دا ځکه چې د ژوندي نه پیدا ده یا ملائکو یو بل ته وی سړی مولا دی ښه وجه د تسمیې ورځي دنه به تېر شو یو وجه علما دا وایي چې حوا یې ورته ځکه وي ښه چې د حوا بیبي د لاندنۍ شونډه کې یو داغ یو خال سور توروالي ته مایل کم خال چې سوري او توروالي ته مایل نو هغې ته حوا نو تسمیه د کل ده په اسم د جز سره تعارف پکاري که نه اینه مسله روباسئ نوی سړی چې راشي یا ښځه راشي پوښتنه به ترې کوي څه دې نوم دی نو اول به تعارف کې بیا به خبرې کوي اوس مولوي صاحب آدم علیه السلام ورسره واده کوي لاس وروگت کا اللہ کو فرمائلنا نکاح متڑل کی مہر با مقرری ویسا شے مہر کے ورکا شرح الوقائے حاجی شروع کو رہی مولانا عبدالحی سے کوئی باب المہر کی چا اللہ اور تو فرمائل آدم علیہ السلام ستا پا اولاد کے زمانے و پیغمبر راضی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم هغه باندې شل کرته درود شریف وایي نو شل کرته آدم علیه السلام پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم درود وایي د مهر نکاح وتړلی شو قیمتي نکته درته ووایم حوا بیبي د آدم علیه السلام نه پیدا آدم علیه السلام یې خاوند او میړه دی که نه دی او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا حکمت پکې واوره که یو سړی د بل سړي نه موټر وتښتوي وجني مړکۍ چې موټر وکړي داسې خبره نشته که موټر کې وتښتوي که باسیکل کې وتښتوي که مال کې وتښتوي جنګ ورسره نه کوي بچې شی ورته پروا نه کوي خو که د یو سړي بل سړي سره پټی شریک او پوله شریکه وه او پوله ورته وګروله څه ورته وایي خاخوم دی پکې چې ستا قبر مې نه جوړ کړی نه دی پټیو باندې خلک جنګ کوي که نه کوي دا ولې کل شیء یرجع الى اصله کنه هر شی خپل اصل ته رجوع کوي سړی د ځمکې نه پیدا دی په ټولو شیونو کې ورته ځمکه ډېره ګرانه او ډېره
صحیح نه فارسی او خزه چې دا د میړه نه پیدا د دې میړه د خاطر پلارم پریږدي مورم پریږدي ورونه خويندې ماماګان کاکاګان ملګری هر څه پریږدي بلکې د پلار د کور نه د میړه کور ته ترجیح ډېره ورکوي ځکه کل شی یرجع الی اصله ثوابه کې یو سړي لور چاته ورکړی نو روپۍ ته اخیستې بیا دې ملګرو ورته وایي چې وانه که دا خو تا ناروا کار وکړو ولور دې واغست لور دې خرڅه کړه نو ویې څه ورسره وکړه ویې لور ته یې ورکړه دا یې د لور مهر دی بیا د هغې خوښه ده که طالب ورکړي که میړه ته ورکړي ویې صحیح هغه چې لور یې راغله روپۍ یې ورکړه چې لورې دا ستا روپۍ دي ستا خوښه ده که مال یې راکړې او که میړه ته یې ورکړې ویلې پلار خفه کېږم تا باندې څه کوم دا به میړه له ورکړم میړه نه یوړې کور به پې جوړ کړو تر مرګه پورې بیا ورته پلار خبرې وکړه ګوره څومره خوږ پلان او خوږه مور او وروڼه او خویندې دا هر څه د میړه نه قربانۍ ولې ښځه د میړه نه پیدا ده که کل شیء یرجع الی اهله خلق سوال کوي بیا کومه ښځه ده چې پلار یې پیغمبر پلار یې پیغمبر زوی یې پیغمبر میړه یې پیغمبر ورور یې پیغمبر دا حوا بیبي ده که حوا بیبي چا نه پیدا نو هغې پلار نه شو او پیغمبر آدم علیہ السلام او حوا بیبي چې د آدم علیہ السلام نه پیدا شو خو آدم علیہ السلام یې اسلامي او دیني ورور نه دی نو ورور یې پیغمبر او زوی یې عیسی علیہ السلام دی نو زوی یې پیغمبر ټول پیغمبران راځه نو حوا بیبي پیدا شو مولوي صاحب مهر مقرر شو نکاح برابر شوه جنت کې ګرځېده خوشحال الله تعالی ورته وفرمایل وقلنا موږ ورته وی یا آدم اے آدمه اسکن اوسېږه انت تو وزوجک الجنه او بیبي ستا په جنت دلته ګورئ ها وزوجک عطف دی د اسکن په ضمیر باندې او دا قانون دی ها چې عطف په ضمیر متصل کې وجب تاکیده بالمنفصل ځکه ضمیر متصل په منزله د جز د کلمې کنه عطف په جز نه کیږي د ضمیر منفصل ورته نو د خزي اوسېدل په دې جنت کې په دې کور کې دا تابع دي د سړي د اوسېدل مسله ته وروته کور به د سړي مولوي سي او خزه به د سړي په کور کې اوسي کوم ځایونو کې چې دا رواج دی چې کور خزه په سیدي کې دا غلط رواج دی د آیاتونو خلاف دی کور بچه ده خزه پسې نه دی کې کور به د سړي خزه به په اوسېدلو کې د سړي تابع وي ځین کوم خبره کې نشته نو چې کور د سړي دی او کاغل بم سړی کوي که خزه به سړی نه کور دی جارو کوي به سړی ها خدا خزه موږ او تاسو سره احسانات کوي ستا کور دی لاړې پکې مات شي بجلی خراب شي دا ټول به سړی جوړوي د ده حال دی راځه دینه مسلې امام صاحب راایستلې دي ښه یو سړی یو ښځې ته وایي تا سره واده کوم هغه ورته وایي سړیه واده کوو خو شرط ما به د دې کلي نه نه وباسي دا شرط صحیح دی که غلط دی واده دې وکړي شرط باندې به وفا نه کوي ځکه چې دا ښځه په اوسېدلو کې د سړي تابع ښځه او سړی دواړه ووته په سفر
سړی نیت د اقامت نه دی کړی او ښځې کړی نیت یې صحیح دی که نه نه ښځه تابع د سړي ده که داسې ورپسې ځه دلته عطف دی وزوجک الجنة دواړه په دې باغ کې اوسېږئ او په دې جنت کې اوسېږئ خو کور به د سړي وي ښځه به په اوسېدلو کې د چا د سړي ته اوس ګوره وکلا منها رغدا دواړه خوراک کوئ د دې جنت نه پراخه ګوره که فکر مو کړی اوسېدل چې راغله جدا یې کړه عطف یې پکې ذکر کړه د خوراک مسله چې راغله دواړه په یو ضمیر کې جمع کړه څه معنا کم شی چې ته خورې هغه به په ښځه خورې ها بعضې سړی چې کور ته لاړ شي ویل ما له سره کړې را واچوه تاسو بیا پکې اوبه واچوه دا خو صحیح نه ده ګوره ضمیر خوراک کې دواړه ګوره راجمع کړه د سړي او د ښځې خوراک به یې وي وکلا منها رغدا پراخه قیدونه ویدونه پکې نه وي سار به نه خوري غرمه به نه خوري ماښام به نه خوري لس بس ښځه چې کم وخت کې وږي کېږي خوري دی او چې سړی کم وخت کې وږی کېږي خوري دی شرطونه مرطونه به نه لګي حیث شئتما او چونکې دا جنت کې دخول خو للابتلا وکړه نو الله تعالی ورباندې قید لګوي ولا تقربا هذه الشجرة دواړه نږدې نشئ دغې ونې ته چې د انګور ونه ده یا د انځر ونه ده یا د غنمو ونه ده دې ته خوراک خو پرېږده ولا تقربا هذه الشجرة فضلا عن اکلها نږدې نشئ خوراک وروستو خبرې که نږدې شوې او وخوړو فتکونا شئ به تاسو دواړه من الظالمین ورکوونکي د ادنا ژوند په ترک د اعلی سره د دنیا ژوند خو بیا دې کمزوری دی په نسبت د جنت که نو اعلی ژوند به پرېږدئ او اعلی به بیا غوره کړئ داسې مه کوئ دې نه مسله راووته څوک چې واده وکړي که نه او د دوی د کور ژوند کله جوړېږي څه شیونه داسې چې د ښځې نه یې خوښ څه شیونه داسې چې د سړي نه یې خوښ سړی به خپل شرطونه ښځې ته ووایي دا کارونه به نه کوي ښځه به خپل شرطونه سړي ته ووایي دا کارونه به نه کوي د هغې به لحاظ ساتي نو بیا به یې ژوند تېرېږي که نه مستطرف کې قصه د سړي واده وکړ عالم یې وکړ دی وی چې کوټې ته لاړم که نه ښځې راته وې چې اول به دا شروط یو بل سره ووایو د ما ستا ژوند دی څنګه مو چې رنګونه مختلف دي داسې مو خویونه او طبیعتونه مختلف دي سړي کم شیونه دي خوښ دي او کم شیونه نه اول په دې باندې بحث ما وی صحیح وی خبره ته شروع کړې که زه شروع کړم ما ورته وی زه ته مېلمه ته شروع کړه یاره وی داسې خطرناکه خطبې وي چې تولی رانه خرابه کړي چې یا خدای دا خو ښځه ده او دومره علمي خطبې وي خطبې نه پس ووې چې ښځه د سړي تابع سړي زه هېڅ خواهش نه لرم او ته خپل شروط ووایه زما نمبر چې راغی ما مې یو خطبه ووې خواري ماري مو سره وکړه هغسې مې چېرته ویلی شو ما ورته وې ښځې دوه خبرو ته فکر کوه یو چې دا ما کره خواښې راځي هر وخت دا مې نه وي خوښه دا ښځه چې واده شي که نه اکثر یې دا مور د کار وباسي شیطانتونه ورته کوي داسې کوه داسې کوه جنګونه یې که نه دا مې نه وي خوښه چې هر وخت یې خواښې ما کره راوړه دویمه خبره دا چې دا مې نه وي خوښه چې خسر را کره راوړه ښځې راته وي چې خواښې دې څومره وخت پس راشي نو صحیح به ما وی شپږ میاشتې بعد او چې خسر دې څومره وخت پس ما وی یو کال بعد تاسو خو په دې نه یې هر وخت وپوښتل وی چې شپږ میاشتې تېرې شوې که نه
چې راغلم کور ته ښځه ناسته ده موتی دا ښځه څوک ده ویلې دا مې مور ده که نه تاریخ وګوره 6 میاشتې پوره شوه خو زبردسته مور یې وه ډېر زیاتې خبرې راته وکړې راته ویې زما د سړي په طبیعت کې جمود دي کلکوالی ښځه خو ناقص العقل نه ما خو ورته ډېر تعلیم ورکړی خو بیا هم ته راته ووایه کم کم نقصانات دي پکې او هغه سړی ډېر ښه چې خپله لښته د ښځې نه نه پورته کوي نو وهی خیر وایي ما وی یاره خو اخې داسې لور دې راکړې ده چې د علم غر او ورانی نه دی یو کال پس کور ته رالم سړی ولکه سړی څنګه راغلی راته وی پلار مې دی که نه نه پېژنم ته تاریخ وګوره کال پوره شي نو دا ورانی د دې نه جوړېږي نو شرایط به برابروي ښه ولا تقربا هذه الشجرة دا قیدونه کوم شی چې ژوند خرابوي د سړي او د ښځې په منځ کې اب موري صاحب د یو بل لحاظ مثال راځه کله ژوند خرابېږي فتکونا من الظالمین بیا به غوره کوونکی د ادنا ژوند شي په اعلی ژوند باندې ژوند خو خرابېږي بیا راځه اوس یو خطرناک شیطان دشمن خو شته که نه هغه د ښځې او د میړه په منځ کې ښه ژوند کله برداشت شي نو مولوي صاحب شیطان راغی منی په الف لام دی د جنت په دیوال یې سر ورپورته کړ او بس په ژړا شو حوا بیبي ورته ویې ولې ژاړې وی لږ صبر وکړه چې وژاړم که نه نو بیا به درته وي هره ژړا دا دلیل د عاجزۍ او د انکسارۍ نه دی کله کله خلک ژړا د مکر دپاره هم کوي ما په خپله لیدلی سمې وژړه ورته وي الخ ووایه وی ژړا مې په دې راځي چې ښایسته ژوند مو په دې جنت کې روان دی او خوشحال دی دا بنګلې وګوره او دا باغونه وګوره او دا خوراکونه وګوره دا الله اراده ده چې تاسو دې جنت نه وباسي وی ولې وی دغه ونه چې ده دې ته شجرة الخلد وایي که دې نه چې څوک خوراک وکړي بیا همیشه جنت کې او تاسو یې منع کړي یې که نه ویا منع کړي نو آدم علیہ السلام ورته وفرمیل چې نه داسې به نه وي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وکړه چې قسم په الله زه تاسو ته د خیر خواهانو نه یم مولوي صاحب مفسرین وایي چې قسم یې وکړو نو خبرې ځای پیدا کړه د آدم علیہ السلام په زړه کې څوک به د الله تعالی په سر کله په دروغه قسم وکړي بیا مولوی صاحب آدم علیہ السلام ونې ته ورنه راغی تاریخ طبری کې امام طبری رحمه الله فرمایي حوا بیبي ورغله او د هغې نه دانه روش کول شیطان ورته وي په دې وکړه حوا بیبي باندې سن شو آدم علیہ السلام یې وایي د لاسونو نه ونیوه او راکشې کړه دې ونې ته او په هغې چې خوراک وکړه که نه مختلف اقوال پکې دي بیا خبرې دي ځان نه وګورئ تاریخ طبري چې دی هغه وګورئ بس هغه جنتي لباس کې وګورئ جنت کې څنګه لباس دا نه ګورئ دا موږ ستاسو دا ځای د هغې نمونه ده ښه دا ګوره خیرنېږي هم نه او خرابېږي هم نه او پړکېږي جنتي لباس کې وګورئ زموږ یو ملګری هغه ډاکټر ته تللی و ورته ویې ډوډۍ به نه خورم هغه ورته ویې دې ډوډۍ د خاطره خو موږ جنت پرېښو د جنت نه راوتلي په دې غنم وي الله نه دې غنم مه خوره موږ وخوړ دا د اوس مشکلاتو سره مخامخ ستاړو منن خامخا ډوډۍ خوره د غنمو په وجه باندې نقصان پېښ شو د آدم علیه السلام او
د حوا بیبي نه جامې وغورځېد. هرې ونې ته یې منډه کړه، تنتالي صاحب وایي، او انکار یې ورته وکړ. انځر ونې ورته وې راځه، هغې نه یې پاڼې راوشکولې، یو بل سره یې ولګولې، کمیس یې ترې جوړ کړه، کورتا. دا خیاطي چې نه وی دا د دې آدم علیه السلام د دې قصې نه مستنبطه او مستفاده ده که خیاط هم دا کار کوي که نه، رخ ټوټې ټوټې کړي او بیا یو بل سره یو ځای کړي. امام سیوطي رحمه الله فرمایي انځر چې دی د آدم علیه السلام قدر وکړ، الله ورته 4 قدرونه ورکړي. یو انځر بې ګله پیدا کړ، د انځر ګل نه وي، چا لیدلی نه ده، هغه کمپیوټر کې خلکو جوړ کړی. ولې کمې میوه چې د ګل والا وي اکثر ضایع شي که نه، او دا چې څومره میوې کوي ټوله قابل د خوراک. دویم نمبر دا چې انځر کل معقول دی، ټول خوړلی شي. دوه میوې داسې دي چې دا به نیمې نه چا سره به نه شریکې. یو ته انار و، انار کې رسول الله مبارک فرمای یو دانه د شفا ده، هر سړی به یو انار نیمه ده، او یو انځر د دې کې دانه د شفا ده، دا به یو سړی خوري نه به تقسیم. نو انځر کل معقول دی، داسې شی پکې نشته چې ویې غورځوي. درېیمه دا مولوي صاحب چې انځر یوه لقمه ده. څلورمه ده چې انځر کې سخا پرته ده، څوک چې د انځر ونه وهي دا به غریبي. امام سیوطي صاحب وایي 2 شیان سړی فقیری، یو چې کور کې چا سپین چرګ ساتلی، اذانونه چې کوي هغه چرګ خولنګي چې ورته وایي، هغې ساتل سنت دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چرګ ساته سپین اذان لپاره، صحابه کرام به چې په سفر وته سپین چرګ به ورسره، او غاګونه کوي. غاګ کله کوي چې کله ملایکو ویني که نو علما وایي چرګ کې 9 کمال دي. څو کمال دي؟ یو کمال پکې دا دی مولوي صاحب، چاول ویده کېږي نه، او چې ویده شي نو زر راپورته کېږي، سرعت الانتباه دی. دویم کمال دا دی چې بهادر دی، هیچا نه نه ډارېږي غیر د ګیدړ نه، نور چا شجاع. دریم نمبر کور کې چې څومره چرګانې وي نو د هغې په منځ کې دی عدل کوي، یوې چرګې ته ترجیح په بلې نه ورکوي، نو تعدیل بین الازواج کوي. څلورم نمبر دا چې د الله تعالی تسبیح وایي. پنځم نمبر دا چې سړی خوب ته مونځ ته راپورته کوي. حضور فرمایي تاسو چرته کنځا مه کوئ، دا تا مونځ ته راپورته کوي. شپږم نمبر دا ملائکو سره ملاقات، ملائک ګوري. اووم نمبر دا داسې تسبیح وایي چې یو ملائکه ده د عرش لاندې او د چرګ په شکل کې ده، دا خپله تسبیح د هغې سره مشابه کوي. اتم نمبر دا خصوص کې خوري، خصوص کې نه دي دا خوري، او خصوص کې خو ډېر برکتونه او ډېر کمالات دي پکې، نو خصوص کې خوري چرګ دا کمال پکې. او یو بل هم دی هغه مې ذهن نه ووتو، نو راځه نو فاضلهم الشیطان عنها، شیطان دا دواړه د دې جنت نه وښویوه، لرې یې کړه، ځکه چې د غنم دانه یې وخوړه. نو خلاصه دا ده چې انځر د آدم علیه السلام قدر وکړ، الله تعالی د انځر هم قدر وکړ. چې جنتي لباس یې وغورځېده، الله تعالی ورته وفرمایل چې ما تا ته نه وي
نو اوس کوش شئ نو دو احباط راغلی دي ښا یو د جنت نه اول اسمان ته او دویم د اول اسمان نه بیا ځمکې ځمکې ته چې آدم علیه السلام راکوز شه که نه نو بیا دهقاني شروع حلالو کسبونو کې د ټولو نه سخت کسب هغه زراعت دی او دهقاني ده په حلالو کسبونو کې رسول الله مبارک فرمایي څلور کسبونه ما ته ډېر خوښ یک عبادیګری اول تجارت اول جهاد مجاهد چې په 15 منټو کې څومره ګټه کوي تجارت نشته دویم جهاد دریم صناعت هنر شو څلورم زراعت څلور کسبونه بیا مکروه دي ښا یو ته قصابي وایي قصابان هم چلول کوي که نه هغه ته لګي چې دی نو اول دغه چې وکړي اتا ته نه ښکاري پسته خو خرابېږي چې کور ته راوړه وکړي او چاړه ورسره یې داسې تېره کوي کوم ځای نه یې درکړم ته وایې یا خدایه که چېړو سره کومه وایي نو قصابي مکروه دویم نمبر زرګرتوب زرګري کې دوکې موکیو ډی دریم نمبر جولاکو حائق هغه خیال دی ځکه سره په یو خیم وای نو سره شړکیږي را شړکی ناغاډي خیال نه ښه جولاګان وی راجمو وی خلکو ته وی یو بل ته وی چې دا جولا خلک خمقل وای راځي چې وګورو چې موږ نه خمقل کوم کلمه کله داخلي نه وي ټوکې کولې او ګپې لګاو سات ته چې وکړه نو 12 بجې غټه ستنم په 12 او وړه ستنم په 12 دا بل مرو رسیدا یو بل ته وی چې والکا د دې سات خو درې ستنې وي اوس یو ده ورته وی تا غټې 12 بجې مو ځي لکه دا یو بل د پاسه سلورم نمبر نه تو دا سلور کسبونه دا مکروه دي ښا چې د چا ډېر ضرورت نه ځان په ساتل پکار نو زراعت شروع کا آدم علیہ السلام یاد کا چې سړی جنت کې او بنگلو کې اوسېږي او بیا دهقاني شروع کی ګران کار نه او قلبه او غیان نو چې کله به آدم علیہ السلام تفسیر روح البیان کې آدم علیہ السلام بچ دا قلبه روانه کړه کنه نو حوا بیبي ته وی چې یا حوا ان دا ستاسو د وجه نه په دې لاندې جواب اوسم دې خانان چې دي هغه وایي ته حو وایي کنه حو دې خانه خو قسم دې په حلال او چې سړی پکې بخلونه کې شومتیا ونه دا چینجی چې خوراک کوي مرغۍ چې خوراک کوي مسافر خوراک کوي دا ټول د دهقان دا صدقه ده اوس دهقانان به منی اوس دوی چې د دوه لرګي یو بل سره وتړي او کمیس پکې وتړي مرغۍ ته وایي چې ولاړ نو مرغۍ نه پرېږدي او د چینجیو وغیره لپاره دواګانې پیدا کړي نو الله تعالی په یو غټ ملخ مسلط کړ هغې ته تریشل دیږي ریشم چې دا غټ ملخ دی دا کې دومره ډېرې بوجۍ نیسي بیا چې دا غنم کور ته راوړي که نه بیا یو بل سړی الله مسلط کړی هغې ته جرندګړی دا به منې غنم چې یو بوجۍ نیسي او وړی بیا پکې نه ځایږي ښه بیا یوه نیمه بوجۍ جوړېږي دا داسې مخلصان دي چې یو بوجۍ غنم ویسي نیمه به راوړی پیدا نور څه شو وینیم پکې والیدو یو کیلو پکې راځي او دا نور درنه اخلي زبردست غلو میا صاحب چې دی میا عمر صاحب هغه وی ژرند دی خلک ورته راغلي چې صاحب دا ژرندګړي دي ډېر زیاتې کوي او غلا رانه کوي هغه وی ښه وی شیخان ورسره تسبیح اړولې ورته وی ځئ ژرندو ته کښېنئ خلک راغلي وی صاحب هغه زاړه راوړه ویله تبه یې کړي ډېر وخت چې وانه کا
تاسو په نیکان خلک وایي ذاکرین وایي وی صاحب قسم دې که ته ورته کېناستې دې ټینګ به نه شي ورته ویلې به بیا ژرندې بندې کوي ژرندګړو داسې تیږې ساتلي چې پلار او مور یې نه وي معلوم دي قسم یې کړی چې صحیح تیږه پیدا نه کړه او نه صحیح تله پیدا دا ولې چې غنم به راوړي نو په یو قسم تیږې تلي چې بیا چې وړه راوړي بیا په بل ځای او وزن کې راځه الله نے پٹول رہا اللہ فرمائے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اُخَيَوَلْ دِنْوَالُنَا شَيْطان عَنْهَا دَدِي جَنَّتْنَا فَأَخْرَجَهُمَا وِسْتَدَا دْوَارَا مِمَّا دَاغِ عِزَّتَ وَدَرَاحَتْنَا كَانَا فِيهُ چودا دوارا پدی جنت کی وَقُلْنَا مُوِهْبِتُوا كُشَّيْ بَعْضُكُمْ بَعْضِ اسْتَاسُوا لباب دباب دپارا عدون دشمنان بھئی ولکم اوشتد تاسوتا فی الارض پزمک کی مستقر زید استوگنی ومتاعن او اسباب دو گٹی اغسطلو الہین تر وقت مرگ پوری یا تر قیامت پوری فتلقا آدمو زدکڑ آدم علیہ السلام من ربی دخل ربنا کلمات سو خبری کہ ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات او عمر فاروق سے روایت کہیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائی لما اقترف آدم الخطیئة ارکل چی آدم علیہ السلام دا خطا اکڑا سوال یا رب لما غفرت لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدایا ما تبخا مخا بخنکے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورطو فرمائل وکیف عرفت محمدا تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگو پیشن آدم علیہ السلام فرمائل یا رب لما خلقتنی بیدک کل چیزنی بخبلیت پیدا ونفخت فی من روحی او زمان بدن کی دی روح واج رفعت رأسی سر میں پور تک فرأیت علی قوائم العرش دا عرش پا پایو میں ولیدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقلت فی نفسی ما ذلکی ہوئی انکا لم تزف الى اسمکا الا حب الخلق الیک نیو زیکی دخبل نم سرا مگر غصو چتا تگرانی اللہ وقتو فرمائے آدم علیہ اختیاری ہوئی زان پریگدا کہ دا طول آسمان رسیدن کو او د زمکه د اوسیدونکو متعلق دی په شفارس کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راته پیش کړی ما بستا خبره منلې نو وی کلمات نه مراد هغه پتا مالې الله رجوع کړ په دبانی پر رحمت سره انه بشکد الله تعالی هو دغه الله التواب خروجو کوونکې دې پر رحمت سره الرحیم په مهرباني کوونکې دې قلنا نویهبتو کچھ شئی منها ددی جنتنا جميعا طول فإما یاتینکم پس کراچی تاستو منی زماد طرفنا خدا ہدایت فمن تبیا خدایا چاچتا بداری اکرد ہدایت زمان فلا خوفن علیہم نبی ڈار قدیبان حالا فی الحال بن داری ولا هم یحضنون او نبی غم جنکیگی حس کل پائندکی والذین کفروا خلق چی کفر اکڑے وکذبوا بیایاتنا نسبت درو کی زمانگا یاتنو تا اولائک دا خلق زمان پیغمبرا اصحاب النار دا ملگری دور دی دا ملگری دور هم فیہا خالدون ریوپ دیور کیا میشئی دا آدم علیہ السلام ماتا استوید قصی متعلق استازان منتا 23 نکتی ویدو و مغا 23 نکتی در توائی ورن می در تلس ویدو یولسم نمبر نکتا دا آدم علیہ السلام اولاد پا وقت وفات بچی نسی وغیرہ سمر نفر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی
سلویخ زر انسانان کله چې آدم علیہ السلام وفات کېدو انسانانو شمارا سلویخ زر او د جلالین شریف په حاشیه راغلی دي چې 1 لاکھ انسانانو شمارا 12 نمبر آدم علیہ السلام کوم ځای کې وفات شو سرندید ہندوستان کی غر میں جبل نوز ورتوا التوا 11 نمبر آدم علیہ السلام جنازی من شانگا او سو تکبیر پکی دا آدم علیہ السلام دا جنازی من حضرت شیس علیہ السلام کا او 10 تکبیر پکی اعزازا لآدم طبقات ابن سعد لکلی او بیا رسول دا جنازی من دا چانه شده خان بیا دا جنازی من رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی بیا شروع شده خان او دا نبی علیہ السلام جنازم چا کڑے ندا اگر تسبیح او تحلیل بصحابہ ہوئے ڈل ڈل براتلا ملائک راغلا بیا خلفاء راشدین بیانور وفود خان 14 نمبر دا آدم علیہ السلام سکه بچی چې د حوا بیبی نه پیدا دا څومره 2 قول دي پکې یو قول دا د سلويخ بچی دویم قول دی 100 بچی 15 نمبر خاص کارونه چې آدم علیہ السلام کړی هغه کوم دي یو الحمدلله دویم سر کم کړ دریم چرک ساتل سلورم مارغه ساتل او د مارغه نه به تسبیح اوریدا او په خپل به بیا تسبیح ویخه بغیت الظمآن کتاب نوم دی هغه کړه 14 نمبر پیریان د آدم علیہ السلام نا 2000 کال مخکې پیدا شوی حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه تاریخ کې لیکلی 18 نمبر آدم علیہ السلام الله تعالی په سلور شوینو غوړه کړ یو دا چې په خپل ید پیدا دوی مدا روح پکې پوکا واچو درې مدا چې د ملائکه د پاره مسجود وګرځیدا سلورم مدا کوم شیونو ته چې د انسان ضرورتي دا غي علم ورته الله ور دا حافظ ابن کثیر سے البدایه والنهایه کې لیکلي 18 نمبر کله چې آدم علیہ السلام پیدا شو الله جل جلاله له جماعت من الملائکه د ملائکه یو ډله ته ولېګو آدم علیہ السلام ورته فرمایي السلام علیکم ملائکه ورته وی وعلیکم السلام دا ستاسو تحیم دا او استاد اولاد تحیم دا البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله دا خبره لیکلي 19 نمبر آدم علیہ السلام ته چې ملائکه سجده وکړه څومره وخت په سجده کې 2 قول لري پکې یو قول دا د 100 کال دویم قول دی 1500 کال دا د جلالین شریف په حاشیه باندې لیکلي الته بیا وګورئ شلم نمبر د آدم علیہ السلام په جنت کې لباس کم یو وې نور رڼا ما تاسو ته عام مفسرینو د غنوب لیکلي ممکن ده چې دا به هم دې نوب رڼا کوي البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله 21 نمبر کله چې آدم علیہ السلام او حوا بیبي زمکه تراکوش نو حوا بیبي آدم علیہ السلام ته د وړیونه یو قبا جوړ کړ قبا یو چوغه ورته جوړ کړ هغه آدم علیہ السلام اغوستا
او د ځان دپاره یو غټ څادر جوړ کړه د وړۍ البدایه والنهایه. 22 نمبر کله چې آدم علیه السلام راکوز شو، جبریل علیه السلام ورته راغی او 2 دانې غنه دې ورکړه، ورته ویې دا وکړه چې ویې کرل نو د هرې دانې نه 1,00,000 دانې جوړې شي. بیا هغه ورېږه، بیا چې دی میچن کا وخت کې میچن وي وړه یې کړه، بیا د هغې نه ډوډۍ جوړه کړه او دواړه وخوړه. حافظ ابن کثیر سے بل بدایه کې 23 نمبر د آدم علیه السلام کومه ژبه په کومې ژبې خبرې کوي؟ وایي د آدم علیه السلام ژبه سوریاني وه او د ټولو انبیاو ژبه سوریاني وه غیر د ابراهیم علیه السلام نه چې د دې ژبه عبراني وه. او د ټولو انبیاو ژبه عبراني وه. د آدم علیه السلام سوریاني، د انبیاو ژبه عبراني، واحد ابراهیم علیه السلام چې د ژبه عربي وه. دا بدر الدین عینی سے لیکلی دی په عمدة القاری کې اول جلد کې. 23 نمبر د آدم علیه السلام په جنت کې ګیره وه او جنت کې به د آدم علیه السلام نه غیر د بل چا ګیره نه. عام علما د هارون علیه السلام په واقعه کې وایي چې هارون علیه السلام نه موسی علیه السلام چې راپورته شو، هارون علیه السلام یې د ګیرې نه ونیوه، په ګیره خفه شو، نو د هارون علیه السلام به هم ګیره وي. 25 نمبر کله چې آدم علیه السلام وفات شو، څومره مخلوق چې باري د الله تعالی هغوی ټول په ژړا، 2 ورځې ټول مخلوق د الله تعالی ژړل او 2 ورځې لمر او سپوږمۍ رڼا نه کوي. البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله. 26 نمبر آدم علیه السلام چې وفات شو، حوا بیبي څو کاله ژوندی؟ 1 کال. 1 کال بیا حوا بیبي ژوندی. 22 نمبر د آدم علیه السلام کنیا په ځمکه کې ابوالبشر او په جنت کې ابو محمد. دیو جن مولوی سے د قیامت په ورځ چې غاب کېږي هر سړي ته به خپل نوم باندې غاب کېږي. واحد آدم علیه السلام دی چې دته په کنیه باندې غاب کېږي ابو محمد. کنیه خو پېژنئ، جامع ویلې ده. کنیه هغه اسم ته وایي چې په ابتدا کې یو د څلورو اسماو دی. لفظ د اب راځي، د ام راځي، د بنت راځي، د ابن راځي. 28 نمبر آدم علیه السلام چې جنت نه راکوز شو، 100 کالې ژړلي، 180 کالې ژړلي، 80 کالې په خوراک د دې ونې، 80 کاله په دې خطا، 40 کالې په قتل د حابیل چې حابیل چې دی دا قابیل ولګېد او حابیل یې شهید کړ، نو 40 کاله هغه پسې ژړلي. ټوله ژړا د آدم علیه السلام 180 کاله ده. یو دستار بندۍ ته ځمه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة وصلى الله تعالى على